یو کړه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ يهودي والله راغلو خواته او ورته ویل عمره وای تاسو په دې قرآن او کتاب کې یو داسې آیت دی وای کدا آیت چیرته په موږ يهوديانو باندې نازل شوی وي هم په هغه ورځ باندې اختر مناوهلې اختر خوشحالي به هم کولې عمر صاحب ورته وفرمایل وای ایو آیت هي ایت آیت هي هغه کوم آیت ته چوي او ورته فرمایل يهودي ورته وي وای هغه تاسو په قرآن کې هغه آیت ته اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا الله فرمایي وای اے مؤمنانو نن ورځ ما تاسو دین تاسو لپاره پوره کړ خپل نعمت میں در باندې پوره کو تاسو لپاره می دین اسلام خوښ کو رضیت لكم الاسلام دینا يهودي وای کدا آیت چیرته په موږ نازل شوی وي نو موږ په هغه ورځ باندې څه کولې خوشحالي مناوهلې خوشحالي عمر سے ورته فرمایي وای لا علم بعلم جاهل تا تر دې خبرې پته نشته وای په دغه ورځ باندې چې کوم ورځ باندې دا آیت نازل شوی دی نو راشه دغه آیت تاریخ ولټوا دا ورځ د عربي ورځ وه دا څه ورځ وه د عربي ورځ وه چې کله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې دا آیت مبارکه نازل شو او ورځ د جمعې وه ورځ د جمعې وه او ورځ د عربي وه او د الله بنده موږ خو د عربي په ورځ باندې خوشحاله یو او بل د جمعې په ورځ باندې خو موږ دوسې خوشحاله یو دا خو زموږ اختر دی موږ په دغه ورځ باندې خوشحالي مناوهو که نه